نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها قیامت پر ورځ بالله رب العزت یو کس راولي او هغه مجرم گناہگار با اللہ تو فرمائے اللہ تا دیر عادل بادشاہ ہے بغیر گواہ بغیر دلیل تچاته سزا نه ورکه نو هغه مجرم به د خپل ګناو انکار وکي چې الله دا ګناونه مان دي کړی نو بیا الله رب العزت په دې مجرم انسان باندې 8 گواهان راولي 8 گواهان دنیا کی اصول دی یو عدالت کی یو خپل دعوه چې څوک ثابتای داغه د پاره 2 گواهان وي او زنا چې څوک ثابتای 4 گواهان وي لیکن د قیامت پر الله رب العزت د یو مجرم گناہ چې ثابتای داغه د پاره 8 گواهان الله پاک راولي داغونه گواهانونه اول گواه زمکه دا کوم زمکه چې مونږ کم کارونه کوو د دې زمکی په هر ذره کې الله پاک کیمرا پټ کړی را قرآن کې فرمایي یوم اذن تحدث اخبارها اگر وزبا د زمکه خبري شروع کی درو دیوار به خبري شروع کی د زمکه به د انسان د گناهو گواہی ورکړي زمکه به اعلان کوي چې الله دا پلانکی کس په ما باندې دا ګناه کړی را او دا یو حدیث شریف کې هم راځي چې کم انسان په کم ځای باندې سجده ولګي هغه زمکه د انسان لپاره سفارش کوي نو لکه څنګه چې یو زمکه د یو انسان لپاره سفارش کولی شي بعینی د زمکه د انسان لپاره گواہی ورکوي چې د الله په حضور کې دا صراحن قرآن دی یومئذ تحدث اخبارها اگر وز بزمکه خپل خبري بیان کی بان ربک اوحى لها دا اول گواه دی په مجرم انسان باندې او دویم گواه وشاهد ومشهود هر روز نبی صلی الله علیه وسلم فرمای ما من یوم الا ینادی ند یروز هر روز دا روز انسان تا اعلان کوي انی یوم جدید زي نو روزم واني على ما يعمل في شهيد او چې کم انسان په ما کې کم عمل وکي زبد هغه گواہی ورکو دا هر روز دا روز نه دا دام د انسان خلاف گواہی ورکي هغه مجرم خلاف چې کم انسان په کم روز کې گناه کړی وي هغه روز چې کم دا باقاعده د الله په حضور کې د انسان په خلاف گواہی ورکي هغه انسان چې کم ګناونه کړی دي نو دا دویم گواه دی اول گواه مکان زمکا او دویم گواه روز او دریم گواه جبا سورۃ النور کې الله فرمایي یوم تشهد علیہم السنتهم یعنی کله چې الله پاک د انسان د جبنا هغه څه بیان کی الیوم نختم علی افواههم لکه سورۃ یاسین کې الله فرمایي د انسان یعنی الله رب العزت د انسان په خله باندې مهر ولګي بیا به د انسان اعضاء د انسان لاسونه د انسان خیبه د گناهو اعتراف کوي نو دریم گواه لسان د یوم تشهد علیہم السنتهم دا ژبه با د هغه مجرم گواہی ورکي چې دا ژبه به وایي چې د په ما باندې دا ګناه کړی دا یا د پلانکی ګناه کړی دا دریم گواه د لسان ژبه او څلورم گواه د انسان اعضاء ارکان دي او ارکان په باره کې سورۃ حامیم سجده کې الله فرمایي دا انسان چې کله د انسان جسم د انسان خلاف گواہی ورکي او د انسان به جسم ته وایي چې ما خو ټول ستاره مزه د پاره ساره خوشي د پاره کوله یعنی یا ایو الذی لم تشهدهم یعنی دا انسان به ود خپل جسم ته وایي چې ته په ما باندې ولي گواہی ورکې دای ورته وایي وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء در انسان اعضابا و انسان ته وایي چې دا الله پاک ما دا د ګویلو طاقت راکې دا سلرم گواه دی یعنی اول گواه زمکا دویم گواه روز دریم گواه جبا سلرم گواه د انسان آزادی او پنځم گواه ملکان دوی پریشي الله پاک دار انسان سره ملګری کړی دي هغه پریشي د انسان نیکیان هم لیکي او د انسان ګناهونه هم لیکي نو پنځم گواه هغه پرشته چې الله پاک د هر انسان سره
ملګری کړي دي د اعمالو د لیکلو دپاره. یو حدیث کې راځي 22 فرشتې 24 فرشتې د انسان سره موجوده وي، 12 فرشتې دروځي او 12 فرشتې د شپې دا انسان سره ملګري. دا پنځم گواه دی ملکان فرشتې، او شپږم گواه هغه دیوان دی، هغه رجسٹر دی چې کوم د انسان اعمال لیکل کیږي. لکه قرآن کې الله فرمایي ما لهذا الكتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة. یو انسان ته به د قیامت پر اعمال نامه الله ورکی او دی به د اعمال نامه وګوري ما لهذا الكتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة. سدي دي اعمال نامې ته چې دی هر څه لیکلي دي. الله پاک د انسان هر حرکت نوٹ کوي. نو پنځم گواه هغه رجسٹر دی، کم رجسٹر کې چې د انسان گناهونه لیکي، هغه رجسٹر به د قیامت پر د انسان خلاف گواہی ورکوي. دا شپږ گواهان سو. او وم گواه نبی صلی الله علیه وسلم دی. حدیث کی راضی جامع الحدیث لسیوطی کی حدیث دی، یو کنز العمال کی حدیث دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی بلکہ د ټول امت اعمال د جمعرات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندې پیش کیږي. او حوالہ ماتا اس ذکر کا کنز العمال اور جامع الحدیث لسیوطی پدې کې دوړو حدیثو کی کتابوں کی حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم د امت اعمال پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندې پیش کیږي. او چې کوم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امت ښه اعمال وي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته سکون او خوشحالي ملاويږي. او چې کله د امت خراب اعمال وي، گناہونه وي، نافرمانی وي، نو یقینا نبی صلی الله علیه وسلم د هغه نه ډیره زیاته ناراضگی اختیاروي. یقینا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل امت سره ډیره زیاته وفا کړې ده. ټول شپه به په ژړا ژړا د امت لپاره دعاګانې کولې، لیکن نن هغه بے وفا امتی چې خپل چهره باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم غوندي چهره جوړول هغه باندې شرمېږي. نن سبا د انګريز هغه لباس باندې فخر کوي، په پینشرټ او پټای باندې او هغه لباس باندې او هغه صورت باندې چې کوم انګريز جوړي، نن موږ مسلمان په هغه باندې فخر کوي. دا د خپل نبی سره وفا نه ده، دا یقینا بے وفای ده. نو یقینا دا وم گواه دی چې کوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل د خپل امت هغه بدکار امتی خلاف گواہی ورکوي. او اتم گواه خپل رحمان ذات سورۃ یونس کې الله فرمایي ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا. الله فرمایي تاسو یو عمل نه کوئ مگر حکم عمل چې تاسو کوئ الله پاک تاسو سره موجود وي. دا اته گواهان د قیامت پر د یو مجرم په مقابله کې به الله راوړي او دا 8 گواهان به گواہی پیش کی. والله رب العزت دې په خبر د عمل کول توفیق نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.